په پخواني زمانه کې یو عادل بادشاه و چې نوم یې بادشاه سکندر شاه و. د هغه ماڼۍ شاته یو جادويي باغ و چې پکې د سرو زرو امونه کېدل. دا امونه د سلطنت د برکت او خوشحالۍ نښه وه. خو هره شپه یو ام ورکېده او هیچا نه پوهېدل چې چور څوک کوي. د باغ ترڅنګ یو زمیندار اوسېده. نوم یې حارس و. د هغه ښځه زبیده ډېره لالچي وه. زبیده به ویل که موږ د سرو زرو امونه واخلو ډېر مالداره کیږو. که موږ د سرو زرو امونه واخلو ډېر مالداره کیږو. یوه شپه هغې یوه عجیبه وزه ولیده. د وزې سترګې سره وې. دا معموله وزه نه وه. وزه ناڅاپه په لوګي بدله شوه. یو جن ښکاره شو. نوم یې زهرک و. جن زبیده ته وویل که ته زما راز پټ کړې زه به درته امونه درکړم. زبیده ومنله ځکه چې هغه لالچي وه. که ته زما راز پټ کړې زه به درته امونه درکړم. د بادشاه لور نورین زړوره وه. هغې غوښتل پوه شي چې امونه څوک وړي. یوه شپه هغې وزه ولیده. بادشاه ډېر خفه شو. هغه اعلان وکړ چا چې زما لور راولي انعام به ورکړم. په کلي کې یو ځوان و. نوم یې کمال و. هغه غریب خو زړور و. کمال ویل زه به شهزادګۍ راولم. خلکو باور ونه کړ خو کمال روان شو. کمال د جنغار ته ورسېد. هلته شهزادګۍ بندي وه. شهزادګۍ ویل د جن زور د هغه په وزه کې دی. کمال وزه کمزوري کړه. جن هم کمزوري شو له منځه ولاړ. شهزادګۍ آزاده شوه. بادشاه خوشحاله شو. کمال ته انعام ورکړل شو. زبیده د خپل لالچ له امله شرمنده شو.